अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। मुहतरम मुरीदों को, हाजिरीनों और मीडिया बस्तरगा कतुन को, दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चे सुमरा अंबियाए किराम राली गलू नो आगा अंबियाए किराम लयो आसमानी दीन अल्लाह वरकड़ो। अल्लाह ताला अखीर की दागे तमामो अंबियाए किराम द सरताज रावलेगा सैयदुल अंबिया और अगलरे चिकम किताब वर्क नो आगद तमाम आसमानी किताबुनो सरदारो पटोलो मांदे निगरान और मुहैमिनो स्तासुदे आलाका और उस्तासुदे महल्ला दे कली के दिजाए के ज़मंगा द दर्स निज़ामी और सिलसिला रवानवा अगकाल पुरशो दागे की वद कुरान करीम दर्स के दो वरसरवा तुलबाए के रामता उसूल द सुन्नत खोदल के दल ददे द पारा च द बिदआत व तरदीद उकड़शी और मुआशरा के गलत रस्म रवाज दा खत्म शी दाग सोचुम वर्कल के दो अवागे सरसरा फुनूनुम खोदल के दल ज़मंग द दर्स आगा प्रोग्राम सर तर से दलो तौकम आले महल्ला च सुमरे कले च सुमर दे जुमुंगा सबा इख्तितामी प्रोग्राम दी वरसरा दे जमंगा शेख और उस्ताज यो द वक़्त लोए सरमाया जमंगा खतीब दो उगई जमंग मशर अगई व इंशाअल्लाह राजी खतीब से भी अगई व राजी अगई व शिरकत के नूर उलमाए किराम दी सुमरच आवाम मलगिरी हाजिरी तासोम और तासु ड्यूटी दादा चे हाजिरीन बा गायबीन तदा पैगाम रसूल नंदा दावत चलो चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तर लपागे लुई खैर दरकी सुमरा चे बारुम औरीदुन की मलगिरी दी नो आगई देउम दा पैगाम वो चले चे दे प्रोग्राम के टोल शिरकत उकई दागे तमामो आसमानी किताबुन सरदार दगयो कुरान करीम दे चे दामुन तपाते दे ज़मोंगो बखबल उस्तरगो बांदे दा रसूलुल्लाह मुबारक दीदार न दे कड़े अल्लाह दी मुंत नसीब की चे ईमान सर अलाड़ शो जन्नत के आगा दीदार अल्लाह मुंत नसीब की चे अबू बकर उमर और उस्मान और अली और नूर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जन्नती माहौल भी और जमा उस्ता अकाबिर मशाइख उलमा नो आँखों मंगने दली दले अल्लाह दी मुंग तालता नसीब की खुदा आगा मौजिज़ा चिता क़याम क़यामत बाक़ीदा और आगा मौजिज़ा तरवुस पोरे लाचाद आगे मुकाबला न दकड़े शवे न बहुकड़े शी ज़का मख़किन रसूलुल्लाह मुबारक ता अल्लाह वेलियो
محبوب دای ته ووایه فاتو بعشر سور یو لس سورتونه د قرآن غونتې راړي چرته وي فاتو بسورت من مثله لس نه یو دې راړي د یو څه حصه دې راړي نیشو راړی او اعلان یې وکړ لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله کدا تمام انسانان او پیریان پدې کې دار قسمه طبقه خلق را جمع شي د قرآن کریم غونې مثل نشي راغلی هغه قرآني معجزه ماشاء الله هغه تر اوسه باقي ده او تا قیامت بوي دا خیر کثیر چې ما او تا خیرا کثیرا دا لوی خیرو او دې خیر پدې کې دا چاته نشته چې بای ته راځي چې ته نه د دې تنظیم به راځي او د نور تنظیمونو به نه راځي موږ مسلمانان یو تنظیمونه منظمونه د میانځ نه لرې کوي او د الله رب العزت دین راواخلي پس فقط او اله به موږ کامیابیږو چې دغه افتراق او تحزب او تفرق او تشتت دا ختم شي او مسلمان په یو وحدت راشي او د هغې واحد ذریعه د الله قرآن او د پیغمبر فرمان دی الله دې موږ ته اتباع نصیب کړي د قرآن انقلابي معجزه دا الله الحمدلله تا قیامت باقی پر خود دا داغه اختتامی پروگرام دی او بیا تاسو محلے والا توام په 13 تاریخ باندې ان شاء الله موږ با د درس افتتاح کوو په 13 تاریخ باندې پاره کې به علماء کرام وي طلباء کرام به وي خو هغه په داسې او انداز کې وي چې پاره کې عوام هم شرکت کولای شي نو چې عوام هم شرکت کولای شي نو هغه یو میاش درس ته د عوام خپل وخت قیمتي کوي او هغه وخت چې ده دا یو میاش د الله رب العزت د قرآن لور کې په دې ټول عمر پروسه کال ما چې د رمضان درس شروع کوم ما غشتم کړو ګرځیدل هم په دې محله کې بیا دای د وجه نه سملګری سرال لکون د شرکت وکړو خو بیا به غایب شو زما عزت مند د قرآن کریم په مونږ دا حق دی چې د دې الفاظ دکو د هر چا خپل حق مونږ ادا کوو خدار سه حق ادا کوو خدا الله د کتاب دا حق مونږ ته ګوره پاتې دی سبا ټول ملګرو توام عوام ته چې دلته یې داستا خپل پروګرام دی او صرف یہی بنا خدمت کو کوئی او صرف دانا چې دلته بتاسو راځي دعوت چلوي چې الله اجر درکړي چې یو تن دراوست او دا زندگی الله جوړ کړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله مبارک فرمایلو علی کستاد وجنا الله رب العزت یو سړی ته هدایت وکړه یو سړی ته نو دا تعالی ردا قیمتي او خانو سرو او خان نام غوړه قیمتي مال دا په عربو کې د اغینه غوړه د تعالی نو دا الله رب العزت یو مقوی د درس دعوت مو چلو یو خاص کر بډاګانو تامو که قرآن نشي زده کوله ایمان خو بس دکړي ایمان خو بس دکړي مفتی زر ولی خان صاحب رحم الله الله دې قبر منور کی هغه به یو خبره کول ډیره مزیدار بوا وې دې مدرسه کې چې پاتې شنو هر سړی نه عالم نه جوړيږي خو کم از کم سه انسان خو دې جوړ شي انسان خو جوړ شي نو درس هر سړی نشي زده کولی چې ګینې هغه د لفظي ترجمه زده کړي او خامخا خو چې په درس کې پاتې شي ایمان خو زده کړي که نه هغه ایمان زده کړي نن ما څه مولیان واورېدل یو دوه درې کلیپ له ما د مولیان واورېدل دا بېدینه دي وایي درس که هر څوک کوي نو درس ته مه کښېنئ درې څلورو مولیانو کلیپونه ما واورېدل دا هغه د ابوجهل د نسله پاتې زنادقه او خنازیر دی چې هغه به لا تسمعوا لهذا القرآن دی قرآن ته غوږ مږدئ قرآن دا د رسول الله مبارک میشن دی او دا کم خلک چې وایي قرآن ته مه کښېنئ یاد ساتئ دا د خپل ایمان هم دشمنان او د بل د ایمان هم دشمنان دي الله دې موږ ته
دا نه نصیب کوي چې موږ د قرآن دشمنۍ ته کینو. نو ایمان به زده کوي، او که ایمان ماشاءالله ځوانان شته په دې کې ما ته مجمع کې نظر راځي، نو د هغه 13 تاریخ نه به انشاءالله مسلسل درس بیا شروع کیږي. په دې نیت باندې راشئ چې ځان له یو بیاض واخلئ، مزدورۍ مو ډېرې وکړئ، او د دنیا چې کوم دی نو دوکانونه مو هم وډزول، او د دنیا بهر او پاکستان مو هم وغرباو. دا یو پکې ته قرآن لور کا، دا یو میاش او ته بیا وګوره. خاص کر تاسو ته وایم ښه، تاسو شاړ شوي م یې لږ که نه، او ټول عمر مو یو طرف ته ده، زه اوس شاړ شوي یې ټولو ته وایم ما واورېدل دا چې یی بیا ښه په درس کې، او الله به دله اجر هم درکوي، او د دنیا خیر به مو هم نصیب کېږي. صرف ثوابونه نه، قرآن سره چې څومره څوک نږدې شوي دي، احادیثو د رسول الله سره او دین سره چې څوک نږدې شوي دي، دنیا یې هم ښه کړې ده الله رب العزت. دین سره د دنیا واده شته، دین سره د دنیا واده شته، دنیا سره د دنیا واده نشته. زما په دې خبره پوه شو؟ کوم سړی چې دیندارۍ کوي نه، دې سره الله رب العزت د دنیا واده کړې ده. اتته الدنیا وهي راغمه، فکر دین کو او د قرآن او د سنت فکر کو، دنیا به ولا الله رب العزت ورکی او ذلیل برازي. او رأینا وجربنا، منګه وکړه زموږ د تجرباتو نه ووته الحمدلله. او دا نشته ګوره چې ته خامخا دنیا کې نو دنیا به درکوي. ډېر کله ته سړی ښه کاروبارونه شروع کړي او سړی وایي چې هو هغه حسابونه کوي کلکولیټرو باندې چې دوره خو دې کې ګټه ده، چې بیا کله د هغه کال حساب کوي وایي دې کې خو ما دوره بایلې. دنیا سره د دنیا چې کوم دی واده نشته، او دین سره الله د دنیا واده هم کړې ده. الله رب العزت دې موږ ته د عمل زندگی نصیب کی، سبب هم ټولیږي، او انشاءالله درس کې هم کوشش وکړئ، دعوت یې مو چلوئ چې الله زموږ زندګۍ او قطع نظر د دې نه چې زه سله راځم چرته کښېنم، نه موږ چې دی نو اوټونه او نه نوټونه، سر او نه تنظیمونه یو طرف ته، هار څه یو طرف ته، زموږ فقط د الله د قرآن دعوت ورکول دي چې موږ ټول مسلمانان ته دي. ټیم انشاءالله سبا خیری چې دی د 8 بجو نه به موږ باقاعده پروګرام شروع کړی، د هغې نه به مخکې لږ شروع کړو، سټک به کوي، خو د 8 نه به باقاعده پروګرام شروع کېږي، ځکه چې د ورځې لنډې دي. نو انشاءالله تاسو به شرکت کوئ. الله دې لوی خیر درکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم. سنتو کې انشاءالله.